اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق اللہ زمانم دے زدہ دے تنگی برزوئے زلاول دا دے ٹول کری دا طرفا دا ڈی پی او صاحب شکریہ دا کوم چھ دوی خپل ٹائم رویستا او دے تنگی دے مسئلو دا پارے ورک زمون پا دے علاقہ کے دا دیر وقنا یو دیر غٹا مسئلہ روانا دا وغا دا منشیاتو دا او دا پینزو شپگو میاشتونا دا پولیس چکم مقامی دے کدا تنگی دے او کدا مندنی دے دوی دا دے دا پارا پلے حلے زلے کئی اپریشنونم کئی چاپیم وخی خود چونکہ دا دے کم خلق و خلاف چی دا اپریشن روان دے نو اگر دا دوی نا دیر زیاد طاقت وردی ما سرا دا ڈی پی او دا ڈی آئی جی دا آئی جی نمبر نشتا اگوی سرا نمبر افشتا دا اگوی زما پا نسبت رسائی زیادہ دا نو ٹک تا دوی خدا اپریشن کئی زما دا بچی دا مستقبل دا بچکول دا پارا چیزا دا دی منشیاتو نخلاص شد خدا مخالف لابی چکم دا اگر دیر زیادہ طاقت وردا زما دے ڈی پی او سے ابتدا خواست دے چی دوی خود اپریشنو نا کئی خود دوی سپورٹ ام پکار دے زکر چی دا خلاف پا اگر رشوتم استعمالی پل تعلق پا استعمالی پل ریسورسز پا استعمالی نو چی سبا دے دا دے زینا یا کم حوالدار یا کم تاڑادار یا کم دا چوکے انچارج دا خلاف کاروائی کئی او اگر دا دے زینا بدل کی یا اگر سسپینڈ کی نو مورال بڑھاون شی نو دا دی دا مورال اپکولو دا پارا زما دا دی ڈی پی او سے ہم دا خواست دے چی پخپل لیول ہم او چونکہ دی یو پی ایس پی افسر دے نو زما دا دن دا خصوصی گزارش دے چی خپل ہائرارکی چکم دا ہائر چکم دا اگویم پا دے خبر باندے خبر کی چی یہ زمونگ دا اپریشن روان دے او دا اگیر دیر خن نتائج راغلی دی چونکہ دا دین مخ کے دوی یو بلا ڈرائی او چلا اولا دا ہوائی فائرنگ خلاف او 95% پاگے بانے کنٹرول دی نو اس مونگ دا غوارو چی دا دی منشیاتو خلاف چی کم ڈرائیو دا دا ڈرگز اگینس چی دا دوی سپورٹو کلیشی او دا دے کامیاب شی چی کہ 100% نوی خوچی 70% ہو دا دوی اگا سپورٹو شی تا زمانگا مینمار آگلے DPO چارسدہ عرفان اللہ خان DPO تنگی تاج محمد خان منشیات دوی محبت جی کم پاگی خبر ہے دا یو ڈی پی او سے تیم زخو اورم بازی وقت کی زگورم چارسدہ نیوز ہو دا کہ تنگی نیوز کی نو دیر زا داد ورکم دیر خوشحالے ما خو زما بخیر دا 9C دا پچے کمان دا دیر ناکافی دا یو سائلنٹ دہشت گردی دا منشیات پروشی چکم ناس آئیس خرسول او دغه چکم دے دا ہیروین دا یو سائلنٹ دہشت گردی دا یوزے کی مطلب دماغو شئی کی چند سے کسان چکم نے متاثر شی یو سو پورنا متاثر شی ام یو کٹا خبر دا خدا دیشی دلاسا کھلی علاقہ وطن چکم نے نا متاثر دے او دا یو سائلنٹ دہشت گردی دا ما پا خیل چی دا یو 9C چکم دا چند ورزی پس سورج پس آگا بہتر ہوزی گردی مطلب کلاوی تانے نو دی دا پارا زویمہ چی یو خاص زما دی غنڈی پا خاطر بانے و قرارداد پر شکل بانے زر چکم نے دانا نہیں او پیش کوما امید لرم چی تاسو ما سردار قرارداد پاس کئی شرک پا دی بانے دی 788 لگی چی او دا چی دی 500 ملاو چی چکم خلق دا منشیات خرشے کم لگی زمان اوز دقا فادی والسلام وقت ورجال نم دی سابقہ و موجودہ کونسلر ما او دا جانکو سر تعلق لرم دا جنرے سر منگا چکم دینو دا گلشید خان دا ڈی ایس پی سی دا دی چوکیہ تاندار نمرہ نیر شاہ غبت نیو شیروان خان منگ دا دیر دا دوی منن کوچی پا دی دو کالا که دوی چکم دینو دا علاقہ کم صفا کرا آگا دا مخرورانونا آگا دا منشیاتونا زکا چکم سری دا تا پتہ لگے دلی چی دا سری دا منشیاتو کار کئی باقیدے ور پسی دیکھیں منگا دا دوی دیر شکریہ کہ منگا مشر تدام وائی شیر بائی کرا دا چوکیہ تاندار دیر دا ایماندارے ڈیوٹی کرے دا کہ منگا دے واپس را بدل کنو دا منگا علاقی ہو ویما منگا دا وائی شیر منشیات زمویم چی منشیات تمویم چی منشیات دا منشیات روڑی سو که خرسه سو زمانگم یو زیمواری دا کنه چی دی پولیس تے پا گوتا کچیر دا سری منشیات خرسه تا تے پا کوسا کے خرسه یو تے ورطانے وے روزان لکو پولیس بزرگان نہیں کنا چی دا پولیس با باقی باندے وزدگا کی گی زمان زیمواری دا ستان زیمواری دا دا دی قوم طول زیمواری دا چی غلط سرے پا مونگ ورطا پا گوتا کو او دا ورطا خوی اما خیال محمد نوم دا خیال خان و تنگی سی مسارزا تعلق لارما خاص کر گلشید خان تا سلوٹ پیش کو ما چی دی دا تنگی دا پارا دیر خوا اقدامات
کړی دي او د ستاسو باره کې زه ډېر اورم پولیس کې چې کوم چینجز راغلي تنقید هر ځای کې کېږي او پولیس سپورټ کول او پولیس سره ودرېدل دا د عوامو کار دی زمونږ نه بغیر زمونږ د تعاون نه بغیر د عوامو تعاون نه بغیر دوی هېڅ هم نشي کولی چې تر څو پورې مونږ پولیس سره شانه بشانه ولاړ نه یو او مونږ د دې خلکو مقابله نه کړې نو دوی یوازې کمزوري دي نو عوام به ودرېږي پولیس ګلشید خان ته زه یو خبره نوټس کې راولم چې تنګي ماشومان جینکۍ چې کومې دي هغه زیات تر د موټر سایکلو والنه په غذاب کې دي که هغوی سکول ته ځي یا د سکول نه چوټي کېږي نو هغوی تنګوي چې د دې لپاره تاسو څه اقدام اوچت کړئ دا کار وکړئ نو دا به ډېره ښه خبرې دي ډېره مهرباني زه خو د ټولو ورونو دا خبرې خیر ټولې ښه په ځای دی انشاءالله وکړلې خو زه به د لول د ډي پي او صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ د تنګي خبرداري واخیسته ورپسې د تاج محمد خان شکریه ادا کوم ورپسې زه د قیصر خان شکریه ادا کوم ورپسې د ګلشید خان دې کې داسې یو خبره ده چې زمونږ دا رونه دا خبرې کوي خو دا یوازې د دې پولیس ذمهواري به زه نه ګڼم دا به سره زمونږ د دې عوامو په کار دي چې مونږ یو لاس شو چې زمونږ به سره یو لاس شو نو انشاءالله د هر څه به زمونږ په شریکه ختمو که داسې یو سړی وایي چې دا یوازې دا ګلشید خان دې په دې ټوپک ورشي نو د هغه هم بدن دې هم خوږېږي او زما بدن دې هم خوږېږي نو دا به مونږ ټول یو موټی کېږو په دې خبره باندې زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ټول هغه خلک دي چې د قوم را مخکې کړي دي ممبران دي ناظمان دي غټ غټ خلک دي پکې سیاستدان دي نو په دې باندې زما دا یو ریکویسټ د تاسو ته کوم چې زمونږ د ډي پي او صاحب خو ډېره شکریه ادا کوم چې زمونږ د دې خبرو خبرداري واخیستله دوباره زه د پولیس خو پورا اقدام منم چې دوی کوم اقدام لري او کوم د دوی کومه بهادري ده په دې علاقه کې زه منم خو یو خبره ورته زه ګورې ښکاره جاره کوم دا زمونږ ټول ممبران چې کوم دي نو دوی له پکار دي په یو ځای باندې چې دوی چاپه لګوي نو پکار دي چې کوم ځای ناظمي کوم ځای ممبري کوم ځای کې کاونسلري چې د هغه نه پکې صرف تپوس کېږي ولې چې په دې کې داسې ډېر خلک راتلی شي چې هغه یو ګناه نه وي کړی خو لکه د چا په اعتراضاتو باندې په هغه مخه چاپه لګېدي شي صرف دوی دې په غوږ وایي ولې چې دوی په غوږ ووایي نو دوی ته هغه د کلي هغه حالات هغه واقعات هغه هر څه معلومي کم سړی که په یو دغه کې لکه موجوده نه وي او هغه هسې په عذابېږي نو مونږ ویو چې یو مسلمان دی هسې په عذاب نه شي هسې د په هغه اعتراض ونه شي هسې د هغه بېعزته نه شي دوباره زه به د پولیسو لکه ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې زمونږ قیصر خانو انشاءالله زمونږ ګلشید خان دی ښه بهادري کړې ده زمونږ د علاقه انشاءالله چې د دې موجوده وخت سره تاج محمد صاحب زمونږ لکه د دوی مرسته کې دی او ټول پولیس زمونږ په مرسته کې دي دا غلاګانې دا غلطیانې دا زمونږ د عوامو ته معلومي چې هغه سړی ورته په ګوته کې یارېږي ما دوی سره به زه صلاح درله وکړم تاسو به داسې خصوصي دوی له ورځئ او د دوی سره خپل دغه کوئ په تاسو به اعتراض نه لګي دا دې مخامخ ناست وي په تاسو به څوک اعتراض نه کوي خو هغه غل سړي تاسو په ګوته کوئ ورته چېرې دا پلانکې غل دی دا پلانکې روغ دی ګوره د کلي سړي ته پته لګي دوباره زمونږ صافي صاحب یو خبره وکړله ما په دې دغه کې په خپله باندې لږه ځمکه اخیستې ده یو 9 جریبه ځمکه مې اخیستې ده په هغې معنی کې انسانان شوي دي ما په بیا اخیستې ده خپلې مزدوري مې کړې ده د چا غلا مې نه ده کړې د چا غلطي مې نه ده کړې نو دوباره زه د هغه طرف ته یو ریکویسټ کوم چې داسې یو سړي په مزدورۍ یو پیسې وګټي او د هغه په هغه ځمکه هم څوک دعوه کوي نو دا هم یو ظلم دی هغه جایداد خو دا جایداد دی چې هغه مونږ په بله کوم اخیستې ده په هغې باندې په مونږ باندې لکه کیساني جوړه شوې ده نو د دې زه لکه ډي پي او صاحب ته هم دا درخواست کوم چې په دې خبرو باندې لکه تاسو رد عمل وکړئ مخکې نو انشاءالله دا څونه زموږ عوام چې کوم دي دا به د دې مصیبتونو نه خلاص شي والسلام زما عزتمندو ورونو ټول پونتران او ناظمان پکې ناست دي په تنګي کې چې مخکې کم آلات وو جوارې وې لا داسې نور منشیات وو انشاءالله ختم شوي دي نه داسې لارې شو کېږي نه داسې غلا کېږي نه داسې کنډر کېږي نه په بازارونو کې صدر صاحب دا د بازار ناست دی فلمونه به چلېدل دکانونو کې دا هم ختم شوي دي انشاءالله داسې تکلیف هم ته نشته چې اوس په لار کې څوک ولاړ دي او پلان کې شو کو موبایل یې ته واغش موټر سایکل ته واغش دام که خیري ختم شو د دې ډي سي پي صاحب په برکت د دې ایس ایچ او صاحب حاجي صاحب په برکت زنګ د تنګي کې ډېر ښایسته حالات دي تنګي امن شوی دی او نور به امن کېږي چې زموږ د خلکو سره تعاوني نور باقي خبرې که داسې بره دي نو دوی ورپسې ځان بر هم رسوي
ته پېښ شوې ورپسې د دې بازو علاقو ته زیارت کلي ته دغه صدر ګړی د علاقو پورې د دې زیارت کلي د جسرو پورې منګ یې نو چې ګرځي ته پېښ شوې د شپې یک یوازې نه ورسره څه کوج نه ورسره څه ملیشۍ په خپله باندې دا پولیس ورونه بیګان د خور ډاک پک په دې موبایلو کې ناست موږ یې نو چې منډه ترنې وایي ته پېښ شوې او که داسې ما کونسلر داسې کم څیز پکار دی چې پولیس نور هم تکړه شي نو بس که موږ ورته کې کونسلر لا ناظم تېر وي نو بس بیا به دا خلک پټ شوي نو هغه خلک به بیا پټ شوي که مخلوق یې که نغی او د هغوی خپل پروګرام چې کوم روان دی ډېر صحیح روان دی بل بیا مې دا خبره کوم چې دم دې کلي کې پنځه شپږ مخبري دي چا پکې ډېران اچولې دي د قبضې لپاره څوک چې ککر وکړي نه د دې د غور شي چې دې کې مړي پراته دي مسلمانان پراته دي ته پېښ شوې زمونږ ټول روح بیګان دي د دې ټولو خلکو مخبرو پکې پراته دي کمدو نه چې اوس یو کس راځي او په هغې کې ډېران غورځوي چې کر ته وایي پالوس ته وایي او ټیمې پې غور نه کوي لا پې دا ایسي صاحب غور نه کوي نه د اول دا غور پکار دی چې زما مړي سره خوا کې ډېران وایي غورځي چې کر پلوس ووالي شي هغه پیسې جیبونو کې واچي خلک وایي دا زما ملکیت دی نه دیره چې کم دی نه دا مقبول د اسلام دی دا وقف شوي دي د پخوا نه که خانبادرو کې وقف شوي دي او که په خانو کې وقف شوي دي دې کې د مور بل قبضه نشته نه په دې د غور شي والسلام دلته راغلی او تنګي کې تاسو خپل یو ډېر زیات قیمتي ټایم وباسه مشرانو خبرې هم کړې نور به هم کوي زما چې صرف یو تجویز دی او هر ځل چې نوي افسران دلته راشي نو زمونږ همدغه تجویز چې همدغسې کلي کچهریانې هغه په کار دي حالانکې دا موږ ته نو ویلی شوي چې یاره دا کلي کچهري دا یو پي ایل سي میټینګ ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دې کې تاسو د خلکو د شکایات هم واورېدل او د هغوی د شکایاتو نه هم ځان خبر کړ او همدغسې چې میټینګ په کار دي خو ورسره چې زما دا تجویز دی چې زموږ لاندې کوم افسران دي هغوی له هم محله په محله باندې په علاقه کې همداسې پروګرامونه پکار دي په جوماتونو کې پکار دي داسې ځایونو کې غیر جانبدارانه ځایونو کې پکار دي هغه خلک چې هغه کم نشي راتلی حالانکې زموږ چې کوم افسران دي زموږ چې کوم ډي سي پي صاحب دي یا ګلشید خان دي هغوی خپل نمبر هغه بالکل پبلش کړي دي هر چا سره د دوی نمبر شته هغه چې څه د چا څه تکلیف وي نو هغه دوی ته ویلی شي او وایي راځي موږ هم د دوی سره میلاویږو زیات تر میلاویږو خلک عام تر راځي د دوی دفترو ته خو زه دا وایم چې یاره هغه خلک چې هغه نشي راتلی چې د هغوی ځایونو کې مختلفو محلو کې چې دی نو دغسې قسم کلي کچهریانې وشي او د عوامو په دهلیز باندې د هغوی نه تپوس وکړی شي چې یاره ستاسو څه مسلې دي دغه چې دی نو که دا شی وشو نو د خلکو هغه مسلې به لږ د بنیاد نه معلومې شي او دا سلسله چې کومه چې تاسو شروع کړې ده نو ته خواست هم کوو چې یاره دې له دوام ورکړې دا سلسله چې ده نو دغسې په میاشت کې یو ځل تاسو هم راځئ او نور چې کوم افسران دي هغوی مختلف ځایونو ته راځي تاڼې ته راځي او همدا قسم میټینګز چې کېږي نو د عوامو او د پولیس ترمنځ چې کوم د اعتماد سازۍ هغه خبره ده هغه به زیاتېږي اعتماد به د دواړو طرفو نه زیاتېږي او پولیس ته به د داسې خلکو چې کوم ضرورت وي چې هغه په معاشره کې څه کېږي د هغې په ډېر زیات په اسانتیا باندې هغوی ته د خپلو خبرو پته لګي ډېره مننه ټول ډي سي پي صاحب ډېره شکریه چې راغلی چونکې مسلې خو ډېرې دي ډي پي او صاحب خو ستاسو یو جورسډکشن دی چې یاره تاسو یو دلته مسله دا ده چې تنګې یو ډېر فور فرنټ ایریا ده د پولیس سټریس ډېر کم دی په ډېر محدود وسایلو کې دوی ډېر ښه کارکردګي کوي دا څنګه چې د تنګي د آبادۍ په تناسب باندې تاسو ډي پي او صاحب یا دا چې کوم ټي او صاحب دی نو تاسو مهرباني وکړو تنګي له لکه سټریټ ورک او چوکۍ دغه کې نو اکسس به تنګي ته د خلکو ته ډېر اسان شي بس دغه مسله ده او دا تاسو جورسډکشن زبردست ډېر مزه ده زما مجاهد الرحمن نوم دی د فاتح خیلو ناظم یم دی لاول په دې ستاسو شکریه ادا کوم د ډي سي پي صاحب د ایس ایچ او صاحب د قیصر خان د توحید باچا چې تاسو د خپل قیمتي وخت وویست او د تنګي د خلکو ته ورکړئ او د دوی چې څومره مشکلات دي او شکایت دي هغه تاسو اورئ خو زه خصوصا چې د ګلشید خان او د ډي سي پي صاحب ډېره شکریه په دې ادا کوم چې تقریبا دا 3 کاله زموږ برابرېدو والا دي خو دا دفتري سټاف خصوصا زه د دوی شکریه ادا کوم جی چې موږ په دې 3 کاله کې د روزنامچې والا جی د ټول سټاف جی که موږ ورته ټلیفون کړی دی
زمونږ په ټیلیفون هغوی کار کړی دی جي چې د پرېښودو قابلي را سره پرېښی جي نو زه خصوصا جي تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم چې دا موجوده سټاف دا انشاءالله د دې تنګي دپاره یو ډېر موزون خلک دي جي انشاءالله او بیا خصوصا ګلشید خان خو جي موږ د شپې په 1 بجه مینو په 2 بجې مینو په دې لارو کوڅو کې جي دا هلې ځلې شروع کړي دي او ډي سي پي صاحب ورسره ښه پوره حمایت دی نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې همدغسې دا عمله دا چې موږ سره د کوم وخته پورې جي ستاسو ټنیوري یا د دوی ټنیوري چې په دې کې جي دا موږ سره برقرار وساتئ والسلام دی ون ویلینګ کې سلنسر ورته نه وي نو زه د خپل انتظامي مشرانو ته هم چېرې لکه یا ټرافیک پولیس دی دلته کې سارین یا زموږ چې حکم دلته کې انتظامیه ده په کار دې باندې نظر اوس ځکه چې ډېرې زیاتې حادثې ته لکه موټرسایکلو مخې ته راځي دا تاڼې ته د راتلو چې کوم مقصد دی هغه تاسو ټولو ته پته ده او د کلی کچهری دا مونږ کلی کچهری نوم خو ورکړو خو دا مونږ کلی کچهری نه ادا کړې ما خپل ډي اس پي او ایس ایچ او ته دا ویلي چې د څومره کلي دي د دې یو نماینده چې دلته په تاڼه کې دغه شي او هغه خپلې مسلې موږ ته ووایي ځکه چې موږ راغلي د بهره نه دا د کلي خلک دي او په هر شي باندې نظر یي او موږ ته چې په نوټس کې راکړي هغې نه پس ورباندې لایحه عمل جوړ کړو نو هغې نه پس بیا کلي کچهري کوو او کلي کچهري چې کوم کلي کچهري کېږي ټریډیشنل طریقې سره روایتي طریقې سره چې دلته زموږ کسان خپل کسان راوغواړي او دلته کښېني او بیا ډېر مزیدار تقریرونه کوي بیک ګراؤنډ یې دا وي چې یا به سودخوري یا به جرګه یا به قبضې ولي یا به نرکاټکس والا یا به آیس جوړوي او یا به خرڅوي یا به کارلفټري او دلته به ودرېږي او تقریر به شروع کړي چې یاره دلته خو زموږ ایس ایچ او صاحب او زموږ د روزنامچې والا او دې کسانو چې کوم دلته د شادو د پیور نهرونه جوړ کړي دي او یو د شراب طهور والا تقریبا کنسټرکشن پوره کړی دی هغه به شراب طهور هم راشي نو چې کله افسر د دې نظیر ډېر خوشحاله راشي چې یاره دلته خو مسله هم نشته بیا زه خو هسې راغلی یم نو څنګه چې د توحید بچا ووې چې یاره هغه څیزونه ووایي چې کوم مسالې دي ځکه چې افسر چې حکومت دلته لګوي دې دپاره یې لګوي چې چېرته هغه مسلې حل کړي هغه تعریفونو باندې هر سړی به خوشحالېږي زه به هم خوشحالېږم چې روزمچې والا هم مزېدار دی زما ډي اس پي هم مزېدار دی زما ایس ایچ او هم مزېدار دی ټول ښه ښار خو ماته پته ده چې دلته څومره مسلې دي په دې پنجاب کې زه ومه نو چې موږ به چېرته نرکاټکس والا نه یو نه به زموږ د مومند وو نه به د پړنګار یا به زموږ د مردان د ریجن یا د دې کې پي کې به نو موږ ته به شرمندګي کې دا موږ ته به ویل چې دا تاسو پښتانه دي هغه نو چې زه دلته رالم او دلته ماته خلک وایي چې دلته هر څه ټیک دي نو بیا خو دا خبره د منلو نه ده او بل دا چې زما خپل یو طریقې کار دی موږ تاسو په جمع باندې ټیکسونه جمع کوو او دا ملک چلو موږ د تنخې نه ټیکس ورکوو تاسو چې څه اخلي په هغه کې ټیکس ورکوئ نو په هغه باندې حکومت موږ ته ګاډي هم راکړي دي موږ ته فیول هم راکوي یو غریب سړي چې د تنګي مندني نه راځي نو ته کرایه به هم ورکوي چنګچي به هم اخلي او هلته به راځي انتظار به هم کوي زمونږ هغه بار کس چې ورته ولاړ هغه ورته صاحب مصروفه دی هغه مېلمانه راغلی دي او څه به هم نه وي بس هسې ذلیلوي نو زه وایم چې سرکار موږ ته تنخوا هم راکوي موږ ته ګاډي هم راکوي موږ ته فیول هم راکوي هر څه راکوي نو موږ ولې هلته لاړ نه شو چې هلته موږ خبره اورو نو دا خو شوی هغه تمهید چې زه کله دغه یو لایحه عمل مې درته دا وکړو چې په دې طریقې باندې خپل کار دی څه مسلې چې دلته تاسو خپله ډسکس کړې او هغه خپله هم خیال و چې په دې باندې خبره هم وشي 422 چې کوم دی زمونږ نوجوان نسل چې څومره طبقې هغه یو کس ملګري خبره وکړه صدیق الله صاحب ما خیال وکړه که موسی خان وکړه چې دا وایي چې دا ټیرریزم برابر دی او زه دې سره بالکل 100% اتفاق کوم چې دا ټیرریزم دی پخپله څنګه ټیرریزم دی زموږ سره پخوا کې چې ملک ته هغه یو پالیسي زموږ ملک ته برابر کړې وه او هغه دا وایي چې د پاکستان 65% چې کومه آبادي ده هغه نوجوان نسل دی او دا د دې یو سرمایه ده یو ایسټ دی د دې د تباه کولو څه طریقې کار چې جوړ کړو چې دا نوجوان نسل تباه شي نو پاکستان به اعلی غر کېږي نو هغې دپاره دوی دا قسمه قسمه نشي زموږ په دې معاشره کې دا خواره کړي په خدای که وګورئ چې زه دلته رالم د آیس نوم دلته په کې پکې پکې اورېده چې دلته آیس هم شته او بیا راته دا پته ولګېده په شب قدر کې موږ یو د هغه حالات نیولي دي د یو کور نه او هغه کور یو کس ډاکټر دی او ما ته هغه ډاکټر د LRH نه ټلیفون کوي چې یاره ما والد صاحب نیولی او زما هغه د لیبارټري والا سامان هم ورسره نیولی ما ورته ووایي چې تحقیق شوی دی یو ریپورټ راغلی هغې نه بعد موږ یو ایکشن اخیستی دی
که چېرته تاسو خبره دغه وي نو زه به ټوله تڼه سسپینډ کوم او که چېرته دا نه وي نو په ارام کښېنه یا به زه ولیکم سیکرټري هیلث ته به ولیکم چې تاسو ډاکټر دلته یو قسم دوايي جوړوي چې هغې نمایست دی او زموږ خلک په نوجوان نسل تباه کوي ورباندې نو دا بالکل زه تاسو سره اګري کوم چې انډیا زموږ دپاره کوم یو لایحه عمل جوړ کړي نو نه ټیرریزم نه کم نه دی خو زموږ هغه لاسونه چې کوم تړلي شوي دي ناانسي نه علاوه موږ سره هغه اختیار 780 والا چې کوم دی هغه به موږ سره عدالت ونه مني عدالت په 780 باندې په دې باندې به اګري چېرته هم نه کړي او زموږ کیس به خراب شي موږ به هغه کوو چې کوم قانون په حدود کې دي او چې کوم الیکټډ ممبرز دي دلته به ناست وي هغه کې داسې خبره ده چې هغه مجبوري ده هغه ووټ اخلي هغه له به کس ورځي موږ بالکل هغه نه مایډ کوو بالکل دی به موږ ته کال هم کوي او دا به وایي چې موږ ته کس راغلی دی خواست کوي چې زموږ کس یې نیولی دی په مچلکۍ راته پرېږدي دا مچلکۍ مسله چې کومه ده ما حل کړه هغه اختیار ما ډي ایس پي نه مو اخیستی ایس ایچ او نه مو اخیستو چې تر څو ما په نوټس کې نه وي او ما درته ویلي نه چې کس پرېږده نه وی پرېږدي یو خو پکې دا شوه بل دا دی چې ایریل فایرنګ دی ایریل فایرنګ موږ چې کله خوشحالي کوو نو په خوشحالي کې بس ډزې کوو پته نشته چې څه قسم دا خوشحالي ده چې چاینا ته تللی وم نو چاینا کې یو ورځ هغه ووایي چې 5 بجې چھټي کېږي خو نن چې چھټي ده هغه په 7 بجې ده او هغه زموږ د سویپر نه ونیسه تر د پریزیډنټ اف چاینا هغه پورې 2 غنټې زیات کار به کوي موږ پاکستانیانو خپل هغه چې یاره موږ خو راغلي دومره لرې راغلي 2 غنټې زیات کار نه کېږي نو ملت وجه څه د 2 غنټې رانه ولې زیاتې اخلي نو هغه وایي چې 1949 1949 کې کا 1950 کې چېرته زموږ په د لیبر کلاس باندې زموږ پولیس والا تشدد کړی نو د هغه احتجاج په ریکارډ کولو دپاره موږ 2 غنټې زیات کار کوو هغه صدر چاینا چې کوم هغه موږ سره په دې کې نو زه حیرانه شوم چې خلک احتجاج دا کوي چې ملک ته پکې فایده رسوي 2 غنټې زیاته موږ چې کله خوشحالي کوو نو داسې ډزې وکړو چې چېرته یو کور کې جنازه جوړه نو دا چې کوم ایریل فایرنګ دی ما دوی ته ویلي چې پټاخې او سرسورې او دا څیزونه چې کوم دي په دې باندې په پرچه ښه مخه ورکړو او هغې نه پس په هغه نه ده تپوس کوم چې کوم دکاندار د هغه شی راوړي اصل ملزم هغه دی زموږ پرچه به هغه له هم ورکوو هغه به جیل ته ځي او چې کوم د چا سره تماچا یا کلاشنکوف یا څه دغه شوي هغه به د تړي نه یا به جیل ته ځي هغه بالکل د چا که چېرته څوک به خفه کېږي الیکټډ ممبر خفه کېږي زموږ ایم این اے ایم پي په معذرت سره موږ هغه سفرج بالکل هم نه اخلو بل یو کس دلته ووایي چې موږ چې د نارکاټکس خلاف اپریشن کوو نو زموږ چې کوم کسان په دې باندې ایکشن اخلي نو هغه خلاف د نور کسان ډېر مضبوط دي هغه ځي او خپل اثر رسوخ استعمالوي چې تر څو زه یم دا رنګونه مې لګولي کېدای شي باره روان یم شاته به کېدای شي خدای دې نه وکړي چې بار شاته لاړ شم چې په کوم ځای ناست یم دا رنګونه به مې لګولي وي نو دې ځای به بدل شم خیر دې بدل دې شم خو د چا هغه پریشر چې کوم دی یا نارکاټکس والا هغه به موږ نه کم از کم زه به یې نه اخلم نه به زما RPO اخلي هغه مونږ چې کومه طریقې کار کړی دی دلته یو کس دغه ووایي چې مونږ ترلاسه کوو نو پولیس بالا ایکشن اخلي گزارش بالکل دی چې تاسو مونږ ته په لاس راکوئ بالکل ښه خبره ده خو ماته پته ده هم دا د معاشرې یم چې نن دا ووایې ګلشید ته دې ټلیفون وکړو چې یاره زموږ په خوا کې د یو کس دی دا لانجې پنجې کوي نو سبا ته هغه ته دروازې ته ولاړي چې ورته ویلي تا دي بل چا ورته نه دي ویلي که ګلشید ورته ویلي او که نه ورته ویلي هغه به وایي چې یاره زما په خوا کې خو دا اوسي بل چا ورته ویلي نو ما په خپله چې کوم لیسټونه رالیږلي دي دا دلته ګواه دي چې دوی ته لیسټونه ما رالیږلي دي او ما ورته ووایې چې دا لیسټونه وګورې دا زما خپل انفارمیشن دی موږ خپل هغه کړي دي په دفتر کې ورته ناست یو کړي دي د تا د علاقې وګورې چې پکې بېګناه کس نه وي 2 ورځې مخکې ورته راولېږو او که چېرته پکې بېګناه کس وي نو هغه ته وباسه او موږ ته هم راولېږه چې موږ د کمپیوټر نه دا کړو داسې نه چې بیا بېجا تنګېږي نه نو دا انفارمیشن دا ټولو ته به پته وي چې دا انفارمیشن زموږ خپله د محکمې دغه دي انفارمیشن دي تاسو چې کله ورکوئ نو تاڼې ته بالکل ما ورکوئ ډي ایس پي ته ما ورکوئ موږ خپل یو نمبر دی هغه به در سره شیر کړم پا باندې ما ته وټساپ کوئ زه خپله ګورم چې هغه د چا نوم یا پسې غیراز کې راشي هغه ته څه مسله نه وي او ما ته راځي او یو اوس د 2 ورځې مخکې خبره به درته وکړم چې د یو ځای نه راته میسج راغی او وایي چې یو کور کې کس مړ کړی دی او هغه سر یې هم کټ کړی دی او په کور کې دننه خبره ده که د 3 کسان چېرته ونیول شي نو د کیس پته به ولګي ډي ایس پي زموږ په چوټي و هغه پسې مې کال وکړو چې ته راشې یاره د انفارمیشن دی د یو کور هغه راغی او تقریبا 2 غنټې کار یې ورباندې وکړو هغه لاش هم برآمد شو هغه سر هم برآمد شو هغه کیسه هم ومنلې شوه اوس چاته به پته نه وي چې هغه انفارمیشن موږ ته چا راکړي دي
نه ډي اس پي ته پته شته نه SHO ته پته، صرف ما ته پته ده، د الله ته پته ده، او کس ته پته ده. او د معاشرې یو هغه داسې غلط کار د قانون هغه وایلیشن چې دا چا سر هم کټ کړي وو، لاش هم دفن کړي وو، ډېر جرمونه یې کړي وو، موږ ته پته ولګېده. بیا به څوک دا جرأت نه کوي چې دا مړي چې دی دا پټېدی نه شي. نو تاسو طرف نه چې کوم انفارمیشن راځي موږ هر کله ورته وایو، خو په دې طریقه چې ما ته یې راکوئ دوی ته چې ورکوي کېدای شي بیا خلک دا وایي چې دا انفارمیشن ګلشید ته او DSP ته دا زما ګاونډي دی هغه ورکړی دی چې لنجې درته نه وي. لنجې ختمولو دپاره موږ دلته راغونډېږو. یو کس ته انویسټیګیشن خبره وکړه چې پاکې کسان لاس اته کسان داسې بې ګناه ولیکي او پولیس بیا نیسي. او بیا هغه پولیس افسر دی چې ډېر کم پولیس افسر دی چې هغه د انوسنټ د بې ګناه او د ګناهګار په منځ کې فیصله نشي کولی. موږ تاسو د معاشرې نه مجبور یو چې موږ تاسو دا وایي چې یاره په دې خاندان کې د یو کس دی د پیسو والا دی، د چا چې مړي وکړو دې سره خو هېڅ هم نشته، خو دا ورسره نمزد کا، دا ورسره چارج کا، نو دا چې ځان خلاصوي کنه څه پیسې خو به ترې وباسو. خو د پولیس هغه کار دی چې هغه بیا په دې تفتیش کې خپل الله ته حاضر نظر کو او دا وایي چې دا بې ګناه دی، بالکل په ښکاره او په جاره وایي چې بالکل دا کس بې ګناه دی او بې ګناه او چې کوم نه دا غلطه فیصله کېږي چې هغه ګناهګار بې ګناه کړي او بې ګناه ګناهګار کې خپل قبر هم خرابوي، خپل سروس هم خرابوي او خپله تنخواه هم اراموي. نو دا بالکل دا یو خو انویسټیګیشن چې کوم دی انویسټیګیشن کې ما ته خپله هم لږ شوق هم شته او نن زموږ په تفتیش باندې سهار یو په پانسي شوی هم دی که تاسو ته پته یې عمران و په کسور کې جنۍ سره چې زیاتې کړي وو هغه په هغه تفتیش کې زه معظم ممبر وم د هغه. نو زه خپله هم خوشحاله یم چې موږ په تفتیش باندې یو ګناهګار خپل انجام ته نه ورسېدو. نو چې کوم ګناهګار یې انشاءالله هغه ته به خپله سزا میلویږي او چې کوم بې ګناه هغه به انشاءالله بې ګناه. ما خیال چې څومره تاسو خبرې کړې وې هغه ما کور کړې. هغه یو سکول والا خبرې وکړې چې سکول چوټي په ټایم باندې څه داسې کسانې چې هغه خلک تنګي دا ماشومان یې تنګي هغه دپاره ګلشید ته خامخا په دې ټایم باندې ډیوټي هلته لګوي چې دا او دا بل خو چینګ شي او دغه باندې موږ دغه روان دی پابندي کوو. د کسانیانو او دغه بله خبره چې کومه دلته تاسو دغه کړه هغه باندې به موږ خبره هم کوو. د هر یو ضلع یو سپیسیفیک یو مسله تاسو د چارسدې د خانیانو کسانیانو یو مسله ده. خو دلته چې ما کومه خبره اورېدې ډېره خوشحاله مې ما ورباندې. زمونږ هر مسلې دپاره فورم شته دي، تڼۍ نه روان شي او سپریم کورټ ته پورې ورسي. خو دلته ورسره د توحید بچا دی او دوی DRC هم دلته چې کومې فیصلې کړي زه وایم چې په سپریم کورټ نه مې ښکلې ښکلې فیصلې کړي او ډېر زر به یې کړي. داسې چې کوم مسله یو د تڼۍ نه روانه شوې ده او په های کورټ فیصله شوې ده ځینې ځایونو کې پولیس بیا مجبوره شي چې کله عدالت نه حکم راشي او ورته وایي چې دا امپلیمنټ کړي. هغې باوجود هم موږ کوشش کوو چې دا کې داسې طریقې کار وشي چې پاکې ټولو ته فایده هم وي او لږ لږ نقصان هم وي. ځکه چې ټولې فایدې نه کېږي لږ نقصان هم وي او هغې دپاره لچک د دواړو طرف نه ضروري دی. او په دې باندې موږ د څومره ټایم چې واغستو سټارټ کې راغلی وو ما موږ عدالت ته ولیکو چې یاره DPO هم نه وی راغلی دی RPO هم نه وی راغلی دی. د دې مسلې هغه ډاینامکس چې کوم دي په دې باندې موږ پوره اګاه نه یو، پوره پې خبر نه یو. چې کله پې خبر شو وګورو چې په کومه طریقه باندې کېږي نو موږ خپل کوششونه هم په دغه باندې دي او امید ده چې په دې باندې به موږ داسې سرته راسو چې پاکې به ډېر زیات نقصان چاته نه وي انشاءالله. او موږ دا کوشش کوو چې نن یو مسله کومه حل شي او سبا لکه یو کس چې ووایي چې دلته به DPO نه یا به DSP نه دا خلک د دې ځای اوسېدونکي دي او دلته به افسران به نه یو مسله چې کومه مسله حل کېږي چې هغه موږ فیوچر ته هم ګورو چې مستقبل کې به د دې ریپرکشن سي اثرات به یې سي. داسې خو نه چې موږ خلکو دپاره نن فیصله باندې سبا ته دښمني جوړو چې سبا موږ ته نه یو موږ پسې کنځلې کوي موږ پسې لګې خیرې کوي چې یاره افسران راغلي وو داسې فیصله یې وکړه چې نن دلته لاشونه پرېوځي. نو داسې کار به کوو انشاءالله. مرسته د تاسو غواړو ملاتړ د تاسو غواړو چې انشاءالله په داسې طریقې سره ضلع وچلو چې نه پکې د نارکاټکس والی چې د ټیرریزم څنګه دا کوي او تاسو څنګه د هغه خلاف یې زه پرې خوشحاله یم انشاءالله چې تاسو موږ سره د نارکاټکس به ختمېږي. د کسانیانو مسله به هم انشاءالله په هر صورت موږ حل کولو کوشش کوو. د چینګچي او د دغه چې کوم یو دغه دی په دې باندې زه چې کله وګورم چې یو ماشوم لګیا دی چینګچي چلوي نو زه په فیصل آباد کې چیف ټریفک افیسر پاتې شوی یم ډېره غټه ضلع ده. نو موږ به چې داسې کسان ونیول نو هغه به راته ووایي چې یاره زه خو د ورځې
روز ما 1000 روپۍ د ټیکدار ته ورکوم ما ته چنګشي راکړي 1000 روپۍ به زه ته پوره کوم بره که 200 وای که 500 وای که 1000 روپۍ به زه کور ته وړم نو انډر ایج نور سره دا لایسنس شته نور سره څه شته نو ما چې کله تپوس وکړو چې یار ته چېرته بل کاروبار والی نه کې د هغې په کور کې زه یم 5 مې خویندې دي پلار مې مړ دی نو دی یو چنګچي راوالم بس دا کار مې زده کړی نو دا مزدوري کوم بیا به موږ داسې وکړو چې هغه دپاره بیا اپلیکیشن به مې ته ولیکو چې ایج به پوره و نو لایسنس میسز دا فیسیلیټیټ کو یو لیکل به مې ته واغستو چې زه به چېرته د ټریفک وایلیشن نه کوم زه به رکشا په ځای باندې ودروم چې چېرته تکلیف نه هلته به زه سورلي کوزوم چې چېرته تکلیف نه خو د بل چې کوم کار دی د انډر ایج موټرسایکلو والا په دې کې زه الزام ټول ورکوم خپل هغه مور پلار ته او دا نن نه پس به بیا چې کله مونږ انډر ایج باندې کریک ډاون کوو یا یو څو ورځې پس مونږ د نرکاټکس نه فارغ شو په دې باندې به کوو نو هله به ماشوم پرېږدو چې کله هغه پلار او معززین راځي او دلته موږ ته ګارنټي راکوي چې بیا به مونږ کور کې د ماشوم ته موټرسایکل نه ورکوو ځکه چې مونږ ته به ماشوم دا ووایي چې یاره ما ته موټرسایکل پکار دی ظاهره خبره ده زموږ بچي مونږ دا وایو چې یاره د ما ګاونډي سره زموږ په کلي کې چا سره موټرسایکل شته ما بچي سره دی ولې نه نو موږ دا د دې نه خبره یو چې موږ د مرګ په سورلۍ باندې کېنو لګېږو چې څومره ریسرچ دی په دنیا کې ټیرریزم او انمیټي دشمني چې دی د دې ټولو مړي چې راغونډ کې په دې نه زیات مړي په اکسیډنټ کې کېږي او پا کې 70% نه زیات په موټرسایکل اکسیډنټ کېږي ځکه چې هغه لګي سر یې لګي که هلته مړ شو خو مړ شو که نه بیا ټول عمر دپاره معذوره شي نو دا والد صاحب چې کوم دی چې چاته موټرسایکل ورکوي دا ښېګړه ورسره نه کوي دا بدګړه ورسره کوي خپل بچې په د مړي په سوارلۍ باندې کښېني جنازې ته یې تیاروي نو دا چې کوم کس موږ نیسو کېدای شي هغه بچې په حوالت کې نه یا پلار یې په حوالت کې ورته وایي چې ته به شپه دلته تېری نو تاسو نه امید کوم چې انشاءالله چې نیکسټ کله موږ کلي کچهري کوو دا خو معززین موږ دغه کړي نو چې کوم د علاقې مسلې چې توحید بچا درته وي چې هغه مسلې را ترسره کړي چې کوم مسلې د افسر په نظر کې راوستل پکار دي چې هغه مسلې حل شي او د معاشره پوره مني وسله دا ډي پی او صاحب دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0334 54 000 یعنی 3 صفرونه 54 یعنی 3 صفرونه 45 نوٹ شو جی توحید بچا سے سر جی یا میسج یا واٹس ایپ ځکه چې بیا کال ول شي کنه کله کله आवाज ته کمیونیکیشن پرابلم وي پته نه ولګي دا تاسو ته ریپیټ کوو جی که چېرې تاسو میسج وکړو نو ډېر زیات سوبر وي که واټس ایپ هم کو نو هغه به هم ډېر برابر وي کله کله دا نمبر یو دی او ډیسټیکټ زیات دی خیال هم دی چې که نه نو دا بیزي وي نو میسج به ډېر بهترین وي دا نمبر نوٹ کولو ډېره مهرباني